قسمت او دا ډیره زبردسته جوله چې کومه ده دغه نوم اناونسمنټ چې کیږي واجد خان څوک دی دا خوش قسمته راشه واجده کتونکو دغه تورنزو کې موجود یو دی وخت کې قراندازي ده زما شاته چې تاسو ګورئ دا کاریګران دي نعیم خان تورنزی رحیم الله تورنزی او د پی سی صدر مشتاق خان تورنزی چې دلته کې مشران دي راغلي دي نو کاریګرانو ته به اوزار ورکړي دا زه په لومړي ځل وینم چې کاریګر په خپلو خپو باندې ودرول او کاریګر له دا ترغیب ورکول چې خلکو له سیس خو لګوي دوکه ورسره ونه کې زه درته دا یو خبره کوم د سینټر په دوکان کې موجود یم منګه کار کړی دی که دا کار بیل چې کوم دی 65000 روپۍ جوړ شوی دی 65000 زما اوسه دوکاندار سره دا خبره چې 65000 به در کومه خو ته به واپس راځي د کور کې به ګرځي دا کم څیزونه چې لګېدلي دا په بیل باندې لیکي او بیا به حساب کتاب کې نو ما ته دا یقیني پته ده چې هغه ټوله سودا د 10000 یا د 15000 ده نو اکثره کاریګران د دوکان نه سودا اوچته کي زه ته ونه رسئ په لار کې چې کوم دی هغه استعمال کي خو بالکل د دې ځای نه وځي که نه نو د بیا د اګاک او دغه دوکاندار چې کوم دی جګړې نو دلته کې دا ترغیب ورکېږي چې کوم کاریګران راغلي ډېر تکړه ایمانداره مخلصه خو دلته کې یو قراندازي عمل کیږي او دغه قراندازي عمل چې کوم دی نو کم خوش قسمته وي هغه ته اوزار ورکړي دغه اوزار کې به څه وي نو دې وخت کې رحیم الله تورنزی خو ډېر قسمت خور دی خو زه چې چا له دغه کوي چې ښه سړي راځي او که نه دې وخت کې ګرانو کتونکو دغه نوم اناونسمنټ چې کیږي واجد خان څوک دی دا خوش قسمته راشه واجده دې خوا راشه که نه لاس میلاو که نه د کوم دی واجده خټ بازار تورنزو خټ بازار د کوم وخت نه کاریګري کوي زما 14 کالو شو 14 دې دوکان دلته پیدا شته الحمدلله ډېره زیاته دا ما چې کومه خبره وکړه اکثر مونږ سودا والو نو بیا په لارو کوڅو کې خرڅو غلطه ونه رسي دا کار نه الله ساتي دوی درته دا موقع دغه درکوي چې لکه نیم له لومبۍ دا خبره کړې ده چې نه خپله کوم نه بل پرېږدم خلکو له کار ټیک کې راشه مشتاق خان راشه دا چوله دته میلاو شول ډېره زبردسته خوشحاله به دي الحمدلله ډېره مهرباني دا ګرانو کتونکو د ده دا قسمت او دا ډېره زبردسته جوله چې کومه ده دا په دغه واجد نومه او دا د چې کومه ده هغه روتله نعیم خان د ده قسمتو نو بالکل جیدا د نصیب او کاریګران خو چونکې ډیر دي کم سے کم 20 مرګري دي او تاسو په قراندازي کې د ټولو نمونه خو نصیب د دو ډیرو مرګرو پکې نپلونه منلی و او وزبه د وایم چې نصیب د دو نو ډیر مبارک نن دا پروګرام سره را جوړ کړی بس الف خان سے پروګرام خو چونکې منګه لکه دا سوچ ته چیرې صرف دا نه ده چې موږ مزدوري وکړو دا کاریګران دي دا زموږ لاس پی دي موږ په دوی روان یو دوی په موږ روان دي خو الحمدلله زه یو خبره په دعوه سره کوم چې ما سره دلته څومره کاریګران دي څومره خلک دي نو هغه صرف هغه خلک پاتې شو په 80 کاریګرانو کې چې چا برنګ وکړه چې زه درځمه او زه ګاګ درولمه او ماله لکه دې کې خپل لغر سړی په دغه باندې الله دې رحم وکړي کمیشن نو چونکې دا اوس د ټولو ته پته لګېدلې ده چې نه د دې 1 روپۍ حق په بل خورم او نه د بل په دوی خورم چونکې دغه یو ګناه کار دی لکه دغه یو ښه کار نه دی نو الحمدلله ما سره چې څومره کاریګران دي زه په ډېر مطمئن یم بس خپل عیسی خپل حق چې کم د دوی دی په هغې باندې صبر کوي او لکه الحمدلله هغه شان هېڅ قسم خبره نشته نو زما چې پیدا ده نو دا زما رونه دي دا زما لاسپي دي نو په دې دغه کې ما د دوی دغه کې یو اعزازیه دا یو پروګرام برابر کړی دی چې یاره ګیدرینګ وشي دا ټول ملګري یو ځای شي د اوزارو مرګې او الحمدلله دوی چې دی نو دا کټ دی د دوی سامانونه دي نو هغه حساب سره به ټولو ملګرو ته موږ دغه هم ورکوو او بیا د دې دپاره ما ملګرو دپاره دغه پروګرام هم کړی دی د روټین انشاءالله دا زمانن خصوصي میلمانه دي صحیح ګرانو کتونکو زه په لومبني ځل باندې غواړم داسې پروګرام ګورم چې دوکاندار هغه د کاریګر په دغه کې دې سره کاریګر ته حوصله میلو شي او دا کومه یاره چې موږ ته ده نو هغه دلته کې پاتیو کې شل پاتې کېږي نو دا هلکه زه درځم ښه به زما پکې دومره وباسه نو سیس چې کوم دی نو په لس دی او هغه پیسې به سبب 15 خرج شي صدر ای پی سی د تورنزو او دی وخت په ټوله ضلع کې د دې چاره تورنزو د ای پی سی چې کومه ده ډېره مخکې ده
او مخکې داره په کارکردګۍ باندې او بل رحیم الله تورنزی اشنام دی ډډ هم ترې نشي کولی خو څه به وایې په دې موقع باندې وروره بس دا خو ته هر څه وکتله داسې خو چې ته ما هم نه یې کتلی دا کوم سیسټم چې دلته شروع دی او دا خو بس نعیم چې کوم دی تکړه لیک دی تاوان هم کوي او د ګټې ډېر سوچ نه کوي د هغه دا مقصد هم دی چې یاره زمونږ دا کلی چې کوم دی دا او دې کې دا کوم غریبانان دلته چې روزګار کوي دا محنت کشو چې دوی کار مو شریږي دی و چې کمه نه کمه ګټه دي دونه ګټه یې نه خو چې دا سیسټم چې کوم دی رواني او دا زمونږ تورمزو یو دغه هم دی موږ که ستا خیالي زمونږ د APC هم دا سوچ دی چې موږ MNA MPA ناظم دې نه چې کوم دی ته موږ نه یو ناستو موږ خپلې مسلې په خپله باندې حل کوو نو د هغې هغه چې کوم دی نو هغه د نعیم رول هم کړی په خپل کاروبار کې چې یاره موږ چې کوم دی به زمونږ دا کوم چې کارګر دی د بار خلکو ته محتاج یعنی تاوان د خیر دی لکه مطلب یې ګټه یې زه ډېره نه کوم کمه ګټه یې کومه مارجن یې ماته کم پاتې کېږي خو چې لکه دا کلي کې چې کوم دی دوی هم روزګار روان دي زما هم روان یو مطلب دی چې کوم دی دا کار دا سیټ روان یم دا شي خو چې تاسو پورې نه شي دا هم ما پړو بیدلوي ده چې ته ورته قرآن اندازۍ کې چې کوم دی نو چوله هم ورکړې د ډېرو پیسو چوله وه ته ورته چې کوم دی د روزګار دپاره کټ هم ورکړې نو دا خو ما هم دا ډومبې دغه تجربه ده چې دا ما وکتو نو په دا شکر دا د تورمزو یو اعزاز دی او په دې باندې موږ فخر کوو چې زموږ کلي کې داسې ملګري شته چې هغوی سره د کلي غم وي او د خلکو د ورکرانو د کلي غم ورسره په دې باندې خوشحال ماجد دوه درې خبرې خو په اړه د سشته دي د کارګرانو ته ګورې نسې دا دومره لیړم چې روان کړی دی نو روزګارونه خو هم ډېر کړي وي خو لکه دې روزګار کې ته کوم مزه چې ده نو څه وایې بسم الله الرحمن الرحیم زما راتلونکي ملګري هنرمند تاسو ورته کاریګر او ورڅه چې زما خپل ځاني د ایمان دي چونکې موږ د کنسټرکشن سره تعلق ساتو ټیک شو جي او دا یو سوچ او ارمان و چې یاره موږ سره لشل رونه په روزګار وي او بس هغې کور ته د لشل روپۍ رواني د هغې سلسلې دام یو کړی ده د صدر صاحب یا تاسو یا ملګرو پې چې کومې خبرې وکړې ښه پوره او کمپلیټ خبرې یې وکړې خو یو څیز ما لږ واورېد د ستا د خولې نه رښتیا درته یم تر اوسه پورې زه په دې نه یم پې چې یاره ګنې د خلکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی وایي چې موږ درځو مطلب یې دونه پکې موږ له نو زه یم چې دا زما رونه دي زما سمې کلاس پیلو دي سمې ګاونډیان دي سمې دغسې تعلق دی ټول د کلي زما رونه دي هنرمند دي ټیک شو جي نو زه دې ته وایم چې یاره د خدای د رضا دپاره د دغې څیز نه ځان وساتئ دغسې یو ټیک خبره نه ده او نه دغه شیز لکه د چا په کار راځي نه مذهبي ټیک شیز دی نه دغه ټیک شیز دی باقي نیم دی زما ورور دی کشر دی لګیا دی یو ښه سوچ دی او مطلب یې دا دی چې یاره زموږ دې کلي ته او د دې خلکو ته زموږ نه خیر ورسي دا م ایمان دی او تر مرګه پورې هم که ښه دا سوچ وي چې څونه رانه کیدی شي نه به کوو زه بیا د دې ملګرو د راتګ ډېره زیاته شکریا ادا کوم الله دې قدرمن کړي او الله دې روغ جوړ لري ډېره زیاته مننه صدر صاحب ته خپل کټس ورکوه ګرانو کتونکو دغه ملګرو ته دا کټس میلاویږي او بیا مشتاق خان تورنزی هغه سلیک کولو ولې چې هغه د دې تورمزو سیمې خدمت کوي سره د رحیم الله تورنزی سره د نعیم تورنزی دغه شانتې سره د مولانا خارون صاحب او مړی PC کې د هرې پارټۍ خلک شته خو دا د عبرت لپاره یو مثالي APC ده چې دلته کې د بجلی لوډ شیډینګ د سکول مسله د ډرین مسله دغه شانتې د فیمیل میل د اوبو مسله په دې کې دوی ډېر زیات کار وکړو نن دا کوم روزګار چې د شلو خلکو روزګار روانېږي باقاعده د شلو خلکو هغوی ته دا کټس ورکړي دا ډېر قیمتي دي خو دا MPA MNA ته تاسو ته پدې که نه 400 په هسپتال کې MS چې کوم دی په 22,000 روپۍ باندې د مړو د وینځلو هغه ځای جوړ کړ نو هغې دپاره منسټر صاحب راغی افتتاح کوله نو دا خو ډېره غټه افتتاح ده او یو غټ روزګار موقع ده شلو ته ګینې دوی دې راوالي په شل روزګار ته په دې یو نیم کال کې شل کسان ما ته وښیي چې دې حکومت خلکو له روزګار ورکړی دی نو دا کټس بیا سودا یوسه سودا کې چې کوم دی خپله مزدوري مو که جایزه تاله ټیم هم درکوي ته چې ښه کار وکړي د هغې نه پس به چې کوم دی نو دوی له پیسې ورکوي نو ډېره مقدر کوي نو زه ورته خراج تحسین پیش کوم ګرانو کتونکو تاسو هم راتلی شئ تورمزو په چوک کې دغه دوکان دی ښه په ارزان ریټه تاسو د سودا میلاویږي بلکل راتلی شئ مننه